نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې په کوم ورځ باندې وحی رااله په اخ کې ورځ باندې چې کله ماسختن شو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مخکې شو او خدیجه رضی الله تعالی عنها پسې ودرېده 2 رکعاته منځ وکړو. نو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د ټول لومبه ایمان چا راوړی دی؟ خدیجه رضی الله تعالی عنها. ټول لومبه ایمان کې خدیجه رضی الله تعالی عنها راوړ. دویم نمبر ایمان چا راوړی دی؟ دویم نمبر ایمان په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ورقه ابن نوفل راوړی دی. دا د خدیجه رضی الله تعالی عنها د تر زوی چو دی ورله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوستو دا وراره دی دا خبرې کوي چې مال یو پرشتہ رااله په مای د آیاتونه نازل کړو. ورقه ابن نوفل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول کہانی واورېده کنه نو دا د اخر زمانه پیغمبر دی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی ارمان چې تا د کلی د خلک د مکې نو باسي چې په دغه ټیم کې زه موجود و چې ستا دفاع مې کړې ستا مرګتیا مې کړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي مکې ول ما د کلی نه مو باسي. نو ورقه ابن نوفل ورته وی وراره یوازې ته نه بلکې کوم پیغمبر چې راغلی دی هغه سره خلکو دا عمل کړی دی تا به د مکې والا وباسي. نو دویم نمبر ایمان په نبی رسول الله والسلام باندې ورقه ابن نوفل راوړی دی ځکه چې دغه بیا نبی رسول الله لا دعوت نو شروع کړی دی وفات شو نو چاته نه تاسو کو یو ورقه ابن نوفل د الله پاک پیغمبر هغه خو ستاسو تصدیق کړی دی خو وروسته پاتې نشو نو آیا چې هغه مسلمان د دنیا نه تللی خو دغه څه حکم دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل یو ورقه ابن نوفل ما په خوب کې لیدلی چې په سپینو جامو کې پس کې و پس سپینو جامو کې معلومیږي دا چې الله بخلی دی. د دې وجې نه علما لیکي وایي یو مړی د په سپینو جامو کې ولید نو دا د هغه د نیکبختیا علامت دی. دا دلالت کوي په دې باندې چې د ده نه الله رضا دی چې کله مړی د په سپینو جامو کې ولیدو. نو دویم نمبر ایمان په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ورقه ابن نوفل راوړی دی. نو خبره مې درته دا کوله چې نبی علیہ السلام